استاد مالا خو 15 کباب پارسل کا. ښه در کوم دله استاده یو 15 کباب خو پارسل کا زره. استاده یو کباب سره راکه پلیټ کې پیله. وروره ولې زر ته پاگل ښکارم 15 منټه شو زر ته انتظار کوم او چې زما نمبر رالو اوس دله ورکي. وروره داسې هېڅ خبره نشته ری دله ورکوم او 2 منټه پس تالم در کوم که نه. روجانه چې تا نه دومره زیات کباب اخلم زما در سره غم نشته او کوم سړي چې تا نه پرې کباب اخلي د هغه در سره غم شته او هغه نه نمبر هم زما پیلو. داسې هېڅ خبره نشته وروره کسټمر خو د الله رحمت دی ما سره ستا قدر شته دی ولې نشته دی تا له اوس پې کوم دا دی که نه. وروره چې زه تا له پیسې درکوم ته به یې ما باندې دومره انتظار کړي او چې اپرې د نه اخیستلو هغه له خو تا بعد کې م ورکولی شو که نه. وروره خفه نه شي زه هغه له بعد کې نه شم ورکولی هغه له پیله ضروري و. داسې تا له هغه څه درکړي چې د هغه دومره خیال ساتي. هغه ما له ډېر څه راکړی دی خو هر څه ویلو والا نه وي. ما ته ووایه که نه څه یې درکړي دي دا دوکان یې درکړي که نغدې پیسې یې درکړي دي هغه تا له داسې څه درکړي دي چې د کسټمر نه زیات هغه ضروري دی. وروره هر ځل چې څوک پیسې درکړي هغه خو ضروري نه وي که نه کله ناکله سړی داسې بغیر پیسو شي څیز ورکړي چې ټول عمر یې په کار راشي. نو ووایه که نه تا له هغه داسې څه درکړي دي کیدای شي زمونږ هم په کار راشي. ښه چې داسې خبره ده او ستا هم په کار راشي نو زه تا ته پوره کیسه تېروم. ښه نو واوره داسې کار و چې 2 کاله مخکې دا دوکان ما کولاو کو ما به دروازې د 12 بجو نه واله د شپې 12 بجو پورې دلته کې کباب خرڅوله. ما 15 ورځې روزانه دوکان کولاو کو خو یو کسټمر هم ماله رانغو ما به روپۍ بولي نه وکړې او روزانه به دا لیونی راغو ماله کباب راکه ماله کباب راکه نو بغیر بولې به ما څنګه هغه له کباب ورکوله او دا ماله ډېر زیات دماغ خراب کوم او په دیکو بهر وباسل. دا کیسه به د 15 ورځو پورې روانه وه دی به سهار راتلو کباب پې غوښتو زما به دماغ خرابول نو ما به بوڼي نه وکړې او دی ما واپس ولېږله او پته نشته چې څو شو دی یو ورځ سهار رالو کباب یې وغوښتو او بغیر سوچوله ما کباب ورکو. مطلب دا چې بغیر موړی ما دله کباب ورکو او د ده خېټه مې ډکه کړه او ما هغه ټایم زما د دوکان مخامخ یو ګاډی رالو ودرېده. واوره خبره اوره لږ دلته پورې راشه. جی درغم سرجي وای ورور یو کباب په څو دی؟ سرجي په 100 روپۍ باندې. 100 روپۍ باندې ورور که 100 کباب واټر درکړم نه په څو پورې ته ولګي؟ سرجي کو د 100 کباب واټر تاسو ما ته راکې نو زه به تاسو ته په لس کم 100 روپۍ باندې یو کباب ولګوم. تاسو به داسې کار وکړئ جی په مخامخ بلډینګ کې زما افیس دی جی سبا سهار ورته 12 بجې روټۍ ټایم سره صحیح دی 100 کباب هلته ولي. صحیح دی جی. سرجي دا به صرف سبا دوړم که نه دا به روزانه دوړم دله. نه چې نه به روزانه دلته کې ما ورکران دي مونږ کار کوو تا سره به دا مو سیټلمنټ جوړ شو دا به روزانه راوړي. صحیح دی جی صحیح. ضرورت ما ګرځېدم مونږ چې بل چا نه والم خو تا دوکان ته راښکاره شو نو ستا نصیب و پکې او سبا به مو ټیسټ ګورو ته ټیسټ ښه وي که نه صحیح بیا به ریګولر ستا والا کباب ډیلي سهار مخکې به راځي. صحیح دی انشاءالله. صحیح ده سرجي زه به تاسو له سبا په ټایم باندې کباب در رسوم. صحیح شو جی مهرباني. السلام علیکم. یا الله خروره اوس پوه شوې چې هغه ما له څه راکړي دي؟ نه وروره زه اوس هم نه پوهېږم چې هغه تا له څه درکړي دي. وروره د هغه په وجه باندې ما څه زده کړو چې ما باندې بل چا نه شو زده کولی چې د یو اوږي انسان خېټه ډکه کړي که نه نو ته به هېڅ چرې اوږې نه پاتې کېږي. ما تا ته څه ویلو چې د 15 ورځو پورې زما بولي نه کېده ولې چې دوی به کله هم راتلو ما به همدقسې لېږل په دیګو باندې خو یو ورځ چې کوم دی زما په زړه کې رحم رالو او په ده مې روټۍ وخوړه په یو دم چې کوم دی ما له د 100 کباب واډر راغو. اوس ته خپله سوچ وکړه چې کله پورې ما له ده خېټه نه ډکوله نو زما کار هم سمې نه خوړه چې څنګه مې د هغه خېټه ډکه کړه نو زما کار هم روان شو. نن د هغه په وجه باندې په دې علاقه کې زما د دوکان یو نوم دی الحمدلله دومره کسټمر راځي دومره پیسې ګټم چې زما د سوچ نه هم زیات دی دا هر څه د هغه په وجه باندې. اوس چې هغه کله هم راځي که نه د ټول له وړاندې زه هغه له کباب ورکوم هغه کله موږې نه پاتې کېږي چې زه هغه وږې ساتم الله تعالی به ما موږې ساتي. اوس پوه شو زما په خبره باندې؟ او زه پوه شوم تا د هغه خېټه ډکه کړه الله تعالی ستا خېټه ډکه کړه. همدې ته وایي انسانیت ته چې د بل چا خیال ساتې که نه الله تعالی او پتا باندې هم رحم کوي. او مونږ خلک ډېر کم عقل یو صرف د خپل ځان سوچ کوو دغه شی په کار نه راځي چې د بل سړي خیال نه ساتې که نه الله تعالی به پتا باندې هم خیال نه ساتي. دا واله وروره ستا کباب. وروره ستا ډېره مهرباني او ما اجازت راکړه زه نه لاړم. په مخه دی ښه